ایلا وتوی مولانا ایلا دو قسمه ده یو لغوی ده یو شرعی ده لغوی ایلا غواړي ته چې خلک ته قسم وکړي چې تا ته به میاشت نه نږدې کېږم شل ورځې به نږدې کېږم نو که نږدې شو کفاره د یمین به ورکړي او که نږدې نه شو خانس نه شو او یو ایلا مصطلحه ده هغه د څلورو میاشتو قسم دی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر څنګه دې پسې لګا ودي رجوع اکلا خدتا کفاره الیمین لورکي وان عزموا الطلاق زمون او د ایمو په منځ کې د اختلاف دی زمون په دې چې څلور میاشتې تیرې شوې نو خود به خود طلاق واقع شو پای یا دې کنه چې مې کې تیر شو او دا په دې طلاق نه واقع کیږي خو به درې یا طلاق ورکا او یا رجوع کا ها فأخرج أولين عن عمل إسماعيل الذي بين عاصم عن سليمان بن المستعيد عن الناس وقال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله لا لا يلغوي المصطلح عنها وكان ما تجد مع قام مشهد موجود أو شيء من الكلام قال يا رسول الله عليك شهر قال شهر 29 وفي قال حسن قريب قال حسن ليس الناس من الله رضي الله عنه وعنه يقول كان يقول في الله الذي سمى الله تعالى يعني بعد أجله إلا أن يمسك بالمعروف ويعمل الطلاق يمسك لا يحل لسوي كان يقول في الإله الذي سمى الله يسألوه من السؤال لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم الطلاق ذلك فالألم الطلاق ذلك تقريب ورقي أو زمن فريق تلور من أشتنطر رجوع نقل فقبل طلاق شبائي وإن عزموا الطلاق هغوی عزمو دا مانا چې تلفظ وکړي او موږ وایو چې دا څلور میاشتې کې دننه رجوع کې دی په خپل عزم د طلاق دی ها قال ایمو ثلاثه مطلق یوقف حتى يطلق او طلاق نه وخت حتى يطلق ابن عمر وایي ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشه و12 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويولوي جماعت الصحابه ورفقهم هم ځکه پر مخکې غوډې کړې هغه محشید لیکلي دي چې یو ډېر جماعت د صحابه په دې باندې قائم دي چې نه ترو نه تیرې په خطبه خود طلاق باندې واقع شو دا هغه نه لیکلي او محشید لیکلي دي حکم د مقصود بعد لږ مولانا خدمت متوجه شي یو سره روښو روکېدل دوه قسمه دي یو داسې روح شو چې په میدان د جنگ کې روح شو جنگ میدان او یا د علاقه داسې ده چې جنگ پکې نشته خو خطرات او جګړې پکې ډېرې زیاتې دي چې یو سړی روح شو پته نه لګي او یو دی چې د جنگ په میدان کې نه روح شوی په سفر لا کراچۍ ته پته لاهور ته لاړ پته نه لګي دوبه ته سعودي ته لاړ معلومات یې نشي ابتدا ته نه خطر راځي چې سره تاسو پرونده مسله کې ولې د علماء په دې مسله کې د علماء اتفاق دی چې دې په میدان د جنگ کې یا په مزنه د قتل او قتال په میدان د مزنه د قتل او قتال کې نه دی او دې تجارت د ترې غیر دی یا کار پسې ترې دی او غیر دی یا سیل د ترې دی او غیر دی دې کې ګول د ټول علماء اتفاق اختلاف نشته د دوکړې کې څو چې دیبا د خپل اقران پورې به خزه انتظار کوي سرکاله تقریبا د دې سړي کې په وطن کې څومره امزلف دي هغه پورې به خزه انتظار کوي بس تاسو او چې اقران مړ شو چې سرکاله زموږ امام صاحب سړي دی نو بیا بداله شي قاضي نو قاضي ته وایي اضافه زما د سل کاله سره د خاوند درو کې نه پس نه د خاوند د عمر سل کاله زما د خاوند اقران ټول شو او سل کاله ورته دې دا معنی نه کیږي روکېدو نه سل کاله روکېدو نه په یو کال کې روکېدو نه سل کاله په ټول ژوند نه شي پاتې کېږي چې زما د خاوند عمر دا نه گواهان دي سل کاله پوره شو
یو دا همزلفونه په وطن کې نشته نو قاضي به تحقیق وکړي دا څنګه چې قاضي به فیصله وکړي قاضي به تحقیق وکړي په زمانه کې تحقیق سره اخبارات لګول فیسبوک باندې بجاري ریډیو باندې به اطلاعات وکړي څنګه اطلاع چې څومره دي البته اعلان تاو تبوي او کې په ولا ورکی که هغه پوری پته نه لګیدل نو قاضي به فیصله وکړي مرګ چې به دا سړی مړ دی او د ښځې ته وایي اوس که ته دویم خاوند کې نو تاسې اجازه دی نو د قاضي د فیصلې نه پس به دا عدت تېر کړي عدت ته وفا د قاضي د فیصلې نه پس به دا عدت تېري عدت ته طلاق نه ګوري ښه عدت د چا د وفا او د عدت نه پس د بل خاوند دی نو که د هغې نه پس دی بوډی بل خاوند وکړ او باباجي را پیدا شو نو باباجي د جومات ته ننوځي او خپل ذکرونو کې یو ټوخېږي دی او یا یې ځان له ښه مایداره شپېلی پیدا کړي او د پټي په غاړه دې کښېني او یا قربان دې مو یو شپېلی دی ښځه ترې لاړه ختم د قاضي دپاره ولایت عامه دې ما درته مخکې ویلي ها ته یې ده خو طلاق نه دی ورکړی چې دې طلاق ورکړي نو ښځه بل خاوند کولی شي نو چې قاضي جدا کړي فسخ وکړي نو د ده نه د قاضي زور زیات دی د په خپل نفس وخت دی د قاضي په ټول رعیت وخت دی لکه علمي چې ښځې د طلاق نه ورکړي قاضي ته پرېښو کې بل خاوند کولی شي کذا حاله بعضې علما وایي چې مال دې وله په میراث کې نه تقسیموي خو راجح دا دی چې مال دې وله تقسیم البته مسله د مال هینه ده که سبا باباجي راغی نو مال به د خلکو نه ترې واپس کړي ولا د وارثانو او ښځه یې ختمه شوې دویم صورت کوم یو دی دویم صورت دا چې دې په میدان د جنګ کې وشي دا په هغه ځای کې روک شو چې کوم ځای کې مردان نه امن نشته ورځ وروسته یې کړي نو بیا به لکه یمن کې دې وخت کې مړ شو یا مثلا شام غیب شو یا شام کې غیب شو مثلا د دې حکم به امام مالک صاحب یو خواله یې مسله بل خواله ای مسله څوم حق وایي چې دا مخکې دی او مالک صاحب وایي نه څلور کاله به انتظار وکړي څلور کاله پس به دا قاضي رضا راشي نو قاضي ته به خپله دعوه پیش کړي نو قاضي به هم حق خپل تحقیق وکړي تحقیق نه پس به قاضي خپله فیصله وکړي خو ګورئ دا څلور کاله د اوس دلته په حق د ښځې کې دی مالک صاحب په مال کې نه مالک صاحب بس مال هم نه راخلي اوس راغی ښځه چې ترې مال په خپل مال خرڅ کړي او زموږ ائمه ثلاثه حق ته وایي چې مخکې دی لیکن دې زمانه کې زموږ فتوا په قول د مالک ته په دې دویمه مسله کې په لومړی کې ده مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ډېر لوی محنت په دې کړی هغه د مالک په قول فتوا نه ده کړې هغه اجماع قائم کړی هغه دا مسله د محقق لیکلې مبرهن او محقق سره د دلایل او بیا هغه اجماع قائمه کړې د هندوستان په غټو علماو یې درلودلې ده د پاکستان عربو علماو ته یې لېږلې ده هغې پرې دستخط یې کړي دي افغانستان ته یې لېږلې ده او هغه بخارا او تاشکند هغې علاقو ته یې لېږلې ده بنګلادیش ته یې لېږلې ده چې هغه ته څومره وطن د علماو معلوم وختونه یې ولېږل او په هغې یې دستخط یې واخیست او یو کتاب یې چاپ کړی دی الحیلة الناجزه ما سره شته نو دا ګویا چې مولانا اشرف علي صاحب یو ډېره لویه خواري وکړه او اجماع یې وکړله مذهب د مالک پرې مخکې پروت دی دا ولې دا یو وخت کې جرمن لام ورته وایي د جرمني او د امریکې په منځ کې یو ډېر لوی جنګ و ډېر خلک پکې غیب شو مړه شو اوس هم دا خطرې او فتنې پکې شته نو اوس مختابرین او بس پتوس په چا په نظر ده د امام مالک رحمت الله علیه ضبط پسې شاه وقال ابن المسلم اذا اخذ الانسان عند الختان ثلاثه سنن مكنه واشترى المفقود جائز حكم د مفقود په اهل د مفقود کې او په مال د مفقود کې وقال ابن المسيب على خپل لري چانه راخه اذا فقد في الصف عند الختان مرجل دی پټه نه لري تمام معلوم جو غوټی شو رب بسوټي مرته دوستانه لیکن مولانا سے دا چا حجت
واشترى ابن مسعود جاریه او صاحب ته چې وایي ته سړی لا پیسې پاتې شي ابن مسعود ته یا خدای سړی لا چاله پیسې ورکړي طلب یو صاحب د جاریه او کالوینه وفقد رخص فاخذ يوتي الدرهم والدرهمين او تبعي اللهم عنك ولا وسب کلندر نه پیسې تاسو ترې شي او تعالی بیا نه پیژنې ورکه نه پیژنې بیان فلان چې خیراتي ورکړي دا ثواب راځي دا چل او بیا ته ابن مسعود په پوتیه کراته دې دا سره راغی ولی ثواب زما شو علي ثواب زما نور بور وقال هكذا فعل باللقطه وقال لكن مفقود بدي باندې سیاح مکوا اليو قال وقال ذوي في الاسير يعلم مكان معلوم وقال لا تتزوجوا مكان معلوم نه خبر غني كان لي شو هو من نه دا حکم پاګه ځکه چې مرګ او ژوند دی معلوم ولا سوما په دې کړه خبر کو سنت تقول شمده وما حدثنا عن الله تعالى حدثنا سفيان بن سعيد بن يزيد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب سبحانه فقال حولا من هذه بعض خلاتوي خاوند رخصي د بعض مفتيان بس په مالک عام کراچۍ ته دې په نه لګي په قول د مالک ته مخله خبر مکه په قول د مالک پرې بل مسله کیدا چې دا دې کې رخصي چې هغه قتال نه کوي لقد قتال یا دا دې کې رخصي چې د مسلمانانو د کافر جنگ یا د مسلمانانو خپل من سره جنگي انا دا څه کوي مطلب نه دا هډه خلک دي زموږ د کلی د دوه مثال راکو زموږ په کلی یو سړی ریپ شوی نو او موږ یو شپېتاویا کاله پس راپیدا بالکل د مرد جنبي پته نه لګي او شپېتاویا کاله پس راپیدا دا د کومه د څه اوس مرد سره یو دې په خط کې یو تاسو چې هغه مرکو په کراچۍ کې هیڅ پته نه لګي او موږ یو اتیا 15 کاله پس دا دوه ماته دا مطلق خبره باندې کې ها دور پسې شه وسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك وعمل الكتاب والتخاف تشهد الله تقول شجر حتى يقال هغه ترو هغه بالکل غیب اصل کې دا د دې زمونږ علاقې راغلي یو شی نو هغه بالکل غیب دلته کې بابا جی ته زمونږ سبق وي دې درې وارو سبق وي او غیب موږ زرا پیدا باندې شیخ پاغه زمانہ خلکو نشته چاوي مرګ چاوي نشته یاره غریب عمر چې او یو تورته بیا اتیا وتا دغه چرای دې نه پیژن هغه تاسو سره مپوسونه وکړ بیا پیژن غلوش بیا باندې کړو او زما په خیال کې څو کال شو یو پینځه شپږ کال کې وفات نو دا زما د یاد دي نو ډېر خلک کراچۍ ته تللي ښځې نه د لګان تختې دي بعضې د ښځې نه تختې او بعضې بل څه مقصد له تختې نو دا پکې نه دي صاف هم وسلام يقول المقال على النساء وعفاظا وعلمتنا في الإجراء ويرفع وإلا قصنا بمالنا قال سفيان فنقول ربي عصنا لعبد الرحمن قال سفيان وما قضى عن شيء كان هذا فقد رأيت حديث يزيد ولا يكون عن في الطالب هو عن جيش قال يعني ويقول ربي عصنا يزيد ولا يكون یہ فتوانا قیاس دے فتوانا فتوانا ولا قیاس دے فتوانا کی بدلو کارو دے ہم راز دے فربت شاہ عن ابن حارث قال سفيان فنقول ربي عصنا فقد له قال قسم الله قول الذي تجاد في ذوق عند الشديد الله والله يقوم معه الزهار مصدر القرآن في الإسلام فقال سمع الله قول الزجاج في زوجها وتشتكي إلى العذاب والله يسمع التحاورهما وما أشابه من نسائهم أو تأسوا من دلري إن أمهاتكم إلا اللائي وإنهم يقولون من الله خراب خبر تخلص من زمان مون الله بشان دي هذا شاف بشان مخبني هذا الشاي على خير بشان وإن الله عفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أو لنقض لما قالوا خذونا هذا وذلكنا قترقين كلنا وركي لنقض ما قالوا فتحديد رقبة من قبل أن يتمنى
ذلك هو عدو والله ما تعملون خبير. ومن لم يجد رقبني نبي أسري صيام شهرين متتابعين دوم يعني فرلا بصير وجه من قبل أن يتمتع فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا. عائشة بصير لكن من قبل أن يتمتع نستحى أو قول ذلك تخير نشتا لأول إحساس در قبل كني دوم يعني بصير وجه كبيا دغ طاقت نلرم يطعم 60 مسكينا لو فرلا بصير. وقال إسماعيل حدث ما تنص عليه فشهادة بهذا العمل فقال له بهذا الفرج. عائشة بصير. قال مالك وصيام عبد شهران. وقال حسن بهذا الفرج والعمل من الفرج والأرض سواء. وقال يوم خبر الآن. إن ظهر من أمرك فليس بشيء إنما بهذا من النساء. هذا الكلام قول بهذا قرون إذا أمين النبي أموالكنا خبر عام لها لما قالوا فيما قالوا وفي نقد ما قالوا مضاف مقدر وهذا أولى نتعلق ذات المنكر وقول الدول نور فيها. امام بخاری وی په اشاره طلاق واقع کیږي اله کمال تمخ کی ویلو چې د طلاق محل څه دی جبلا په اشاره نه واقع کیږي بالکل په دیاناتو کې اشاره کار کوي په معاملاتو کې اشاره کار کوي او په طلاق کې نه کوي البته که تلفظ او بیا اشاره ولا پیدا ورکوي لکه خدای ته وی انت طالق او داسې کی وتا دا پیدا ورکوي یا خدای ته وی انت طالق او داسې کی پیدا ورکوي یا وی انت طالق درکان ورغوي پیدا ورکوي چوکي ورغوي او که انت طالقون نه ویل په لکه د طلاق او سوچم دی او درې ګوتې ولاقای په دې طلاق نه واقع کی په دې ته وی انت داسې کی وتا او لکه طلاق هم پروت دی نه واقع کی ویږي په خبره نو دا طلاق محل څه دی جبا نو یو خبره ده اخرف کې مسله روانه ده صبر کوا وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله جمع العين واشار الى لسانه جبت اشاره وقع نو اشاره پیدا نه لرله ور جبت اشاره کوي امام بخاری دې استدلال کوي په خبره دې استدلال تکي خدای نه بستا ورپسې شه دا خو دیانت دي بغیر اشاره نه پکار نه کیږي خبر اورون په طلاق کې نه وقال كعب بن مالك اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه عليه وذن فقدين قياس الاجابه وقال اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب فقلت لعائشه ما شاء الناس ويصلي فامر بركعه الى الشمس فقلت قالت فامر بركعه ما بين اشاره الى اشاره لكن ده طلاق په قياس کې وقال انس ان امر النبي صلى الله عليه وسلم الى البكر يتقدم وقال ابن عباس دا ټول اشاري مفهمي دي موږ بالکل مونږ په منو چې مفهمي دي لیکن په طلاق کې کار نه ورکوي يدي لا حرج وقال ابو قتاده قال النبي صلى الله عليه وسلم للزيد للمؤمن هذا منكم امره ان يحمل عليها واشار اليها قال لا قال رسول وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمرو بن عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما اتى على ابن اشار اليه وقال انا ثوابي اشاره دا هم هم د سره ورپسې شه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد يزيد وكان من هذه وعمل بينه قياس ذکر اشاره نو دی باندې قياس مکو طلاق هم مونږ یو دلیل خو چې پیغمبر اسلام په اشاره طلاق کوي دا یو راځه یو دلیل لا غیر علی راوړه ورپسې شه عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعه قام الوالد محمد مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الى عطاء دې معلومه ها وقال بيني ابو قتاده څخه په واسطه ودا چې معمولی مونږ ته دې کې اشاره وکړه ها اشاره وکړه تلفظ یې مسترک کړی یا پاتې اشاره ورته خو دې باندې طلاق مقیاس کوا وقال الرسول محمد ابراهيم وصالح عشرة من الحجاج الانسان الذين عانت المعاصي الذي والله عنه وعنه دلائل ته امام بخاری رحمت الله علیه راشي کړ ډېر ښه محدث دی او حافظ الحديث دی او متوارث شخصیت دی او چې کله دې دلیل تکوشي کنه نو بیا ورپسې شه خبره ده اشاره ورته به طلاق قیاس کې طلاق په دې تقیاسونه کې دا خبره او دا خو اشاره کې تلفظات یې وسره کړی مونږ خو موجود تلفظ وسره کړی په طلاق کې بیا کار وکړي ها اجازه تعالی الله تعالی او رحمت الله تعالی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لنا من وقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما ذلك الذي قال عشر ثلاثة أنها دا اشاره انا په دې اشاره کې څه غوښته دي هغه بیا په اقرار کړی دی په دې اشاره کوم په ما ته نه پوسو کې انکار نه کوي ها الذي قال عشر أنها قال قرآن مثالها عشر أنها بل ذلك راضي هغه بیا اقرار کړی ها عروض حرس بين حجرين قصاص بالمثل وغيرها تفصيلات نويلي دي نعم وفي قال حدثنا قليل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن هلال عن جعفر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنس سبحانه وعشر الى المشرق الفتنه وترى لا بيد جواب اشاره والفزي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال يا رجل انزل فانت حنيف قال يا رسول الله فتوى نقول جواب قال انزل فانت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عليك نهار وقال انزل فانت لما جرى النهار الثالثه فشربت استثار الذي فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اليه مجد اشاره وشرح ولا اشاره وي فائده لري طلاق کوي زي مرتګور فقال اذا رايتم الليل خبري مزري ويجي په خبره چې خبره دې سره مو طلاق تطبیقي ولا فلاها فلما نهار وقال وصايا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا يوسف بن الله بن مالك بن ابي عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اشاره مستقله وكونه مخالف تلفظ وسراو یعنی طلاق بنواقع کیږي او تعین کیږي چې تلفظ کې او تعین کوي او تعین کیږي ها لا يكون احد منكم الا بيان وقال من يستحوذ فانما يلاقي او يؤذن بيان قائم وليس يقول كانه بين يسمع او يصلى وعلى يديه يديه ومتى يقام يوم وقال لي حمد الجامع وربيع عن الرحمن بن عمر سمعت قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع والمنفق كما درج اليه على مجبتان الحديث يدرس فيهما الى ابراهيم فما رزق ولا ينفع شيئا هذا على سيدنا عائشه بنت ابي نفقه ورنكي غزغره د دنیا مصیبتونه په وجود کلک شي ها ترکوت پوری او پټ کی وتا اثره شابت نه ډیر وته ما فاما المنفق فلا بشيء الا ما اثر دي انا فقور کی هغه مصیبتونه تلاش ختم شي ته الا ما د دزغره چې په شکل د غره د مراد نه آفات او مصیبتونه د دنیا دي یا غضب د خدای دی د وګدشي په سرمن حتی تو جن بنانه وګتو ته ګوتې پټې چې د برانه چاله راشي ګوتو ته وتعفو وسلو خپل ځای بیا پریدي وګرځي فعمل بخیل ولا يريد ينفق الا لذمه ينفق نه کوي نو لازم شي هر حلقه د زغره کې په شکل د مصیبتونو او د تکلیفونو ده او د پزور وسعي ولا تستطيع اشاره کوله په ګوتو حلقه چې پزور یې لکه نو د خدای مصیبتونو پزور نه لګيږي پاکو څخه د خدای غضب لري شي نو اشاره را کړی ده زم اشاره کړی د قوت سره تلفظ لسانین کړی دی یعنی چې کار کړی شابه اذا قذف اذا كبا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اعتراض اذا قذف الاخرس امراته بكتابه او اشاره او بايماء معروف فهو كالمتكلم موایي چې نه دا اخرس یا تا مولانا لکبات متوجه شه زمون قانون دار چې الحدود والقصاص تندرئ بالشرع چې کوم شي حقیقتا حد دی یا کوم شي سبب مرضیه د حد وي نو هغه کې شبهه دار هغه کې شبهه کار نه وته اوس اخرس دې اخرس پیژنې څه ویل کېږي ونګی تا کم وي دیو جن تاسو ته ما چې اخرت چارات وي چې صرف جبه کار نه کوي چې جبه کار نه کوي اخرت وتا وي چې وګه کار نه کوي اسوام وتا وي او چې جبه وګ دواله کار نه کوي ابکم وتا وي چارا اخرت دې جبه کار نه کوي اسوام خون دې وګه کار نه کوي جبه کوي ابکم ګون دې ګونګ نه جبه کار کوي نه وګ کار کوي اوس خو به پیښه کړه نو اخرت یا ابکم دواړه پکې راوړل جبه کار نه کوي وګ سره کار نه کوي ابکم چې وګ کار کوي اخرت شو د طلاق واقع کیږي کړه ولې دې که ضرورت د خدای له جدا کېدو وای په کومه د اخرت عذر دې ضرورت ته نو د طلاق واقع کیږي په اشاره باندې او کته ویل اشاره مقصد ته دې
په اشاره زمون پښتانه وای وی د ګونګا په ژبه خپل مور دی هغه په پیږي او وروسته د قرائن نه پته لګي په اشاره ډوډۍ غواړي په اشاره جامع غواړي په اشاره پاک پلیس کوي په اشاره موس کوي په اشاره طلاق ورکول شي دا یو مسله ده دیم مسله ده د حدود کدا په اشاره وکړه چې دا هغه نه د قتل معلومیږي او قصاص په نشته کدا په اشاره وکړه چې دا هغه نه حد قذف معلومیږي نو نشته ولی نشته ځکه اشاره هر څنګه ده او د صریح په شان نه د شبهه پکې ده او حدود او قصاص تم لري او د دې وجنه مو وایو چې د اخرت او د خدای په میانس کې لعان نه کېږي ګلان په کلمه زمون مذهب باندې چې اخرت په دې خدای سره اشاره وکي او خدای پیشي چې خدای وایي چې دې هم ماته د دینه نسبت کوي نو دا لعان نه کېږي ولې نه کېږي مولانا ځکه لعان چې ما تاسو ته ویلي چې کچرته څلور ګواهان راوستل نو خو بیا به رجم ورکړي او که څلور ګواهان پیدا نه کړل څه به کېږي یا به لعان کېږي او یا به داسې کېږي که د لعان د خپلې خبرې نه رجوع وکړه نو څه به کېږي حد قذف په ملاوي نو لعان چې خو ټیک ته چې حد نشته لیکن که بالفرض د خپلې خبرې نه رجوع کړه بیا څه لازمېږي حد قذف او حدود قصاص تم درې او بالشبهات دا لعان داسې یو شی دی چې دا سبب الموضوعیه په بعض حالاتو کې حد تجردي نو ځکه مونږ د اخرس لعان نه صحیح کوو دی په مونږ اوس اعتراض کوي عجیبه دا ده چې د اخرت اشاره په طلاقو کې مني د اخرت اشاره دا په نکاح کې مني چې اخرت سوي دا دی اغشتې وه په نکاح وکنه او دې خپل اشاره وکړي نو په نکاح کې مني په طلاقو کې مني او په حدود کې نه مني نو په لعان کې ولې نه مني دا په مونږ غټ اعتراض بکوي لعان خو حد نه دی نو په لعان کې احناف ولې نه مني ما دا غیر نه جواب وکړ څه به چې لعان په بعض مواقف کې چاته نوم کېږي او حدود قصاص کې مثلا نص موجود دي زره ځان نیم لګیا چې تندري او بشبهه او ردی پدې پټولو کې چلی دي په کې فرق نه کوي امام بخاری مهران مسلک تای مصالحات کوي باب اللعان قوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابه خطه أو إشارة أو بإيمان معروف فهو كالمتكلم الذي مذهبه فكان النبي الإسلام قد أجاد الإشارة في الفرائض لكن الفرائض لا شيء أخو عبادات فكافة إلزام نشتا أو ديك أخو إلزام دي فبلجا لأخذ حق ما تلول باقي أولي قياس كي قياس ففرائض قياس مع الفارق ليه أخو لدخل عبادات تدا أخو فبل إلزام راضي بالبربادي وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله دعقل دي دليل ويزمون لها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية دعقل جدا مثلا ذان التهمت دفقي غيك في إشارة كافلة ديك في إلزام فبالجانشتا وقال الزحاق إلا رمز إشارة وقال بعض الناس أحناف في مرادكي لا حد ولا لعانة بإشارة الأخرس سمعوا لا حد ولا لعانة بإشارة أخرس ثم زعم يدا بعض الناس زعم في إن طلقوا بكتاب أو إشارة أو إيواء جازا وقال إذا أخرس فحق فنورك نخا وهو جاء فحق نورك نخا وليس بين الطلاق والقذف فرق يدا خدای بندول فرق نشتا طلاق توصل الطلاق جدا کیږي او قذف حد او حدود ولی فرق نشتا حدود او قصاص تندري او بالشبهات ايكو شبهه او طلاق لا تندري ايكي سدي فان القذف لا يكون الا بالكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بالكلام هذا من دليل قبل جيبي من خبر الكلام نكو من القذف لا يكون الا حدا الا بالكلام لا يكون الا والحدود والقصاص تندرئ بالشبهات نقول الامام بخاري ما قال تبين
چې دا امام بخاری رحمت الله علیه کله استدلال ته کوشش کنه استدلال تا نو دې بیا غریب لږ باغې کې کمزور دي مخکې ده ها مثلا طلاق د باطل شو قدم د باطل شدار انګې ته کوم یلا تعریف او طلاق جدا شی دی او قذف جدا شی دی خو حد دی ورپسې اشاره اصحاب جدا نو بالکل د موږ پوری شی وقال الشافعي وقال اصحاب يعني شي کوي د موږ داري په دې پوری شی موږ ما چې انت تعلیقون تر اشاره وکړي وقال ابراهيم ولا مشركات والسلام بيده الذي محمود وقال حمد الله نم قايل ولي محتاج لديتا خذوك وخذ جوداكي ما غريب بس كاي ها قال بأس الإجابة وبما حسن قدوة الحسن ليس من أهل الشريك الأنصاري أنه سمع السواري من الذي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العوض بخير دون الأنصار قال ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من الرجال ثم الذين يلونهم بالمعروف الأشهر ثم الذين يلونهم بالحارث ثم الذين يلونهم بالمساعدة لا تاتي وفي كل دور الأنصار خير نصح إشارة مع الألفاظ شوى ده إفهام ده فارغ ده خود چا منع کړی دا خو موږ هم جایز کوو ما دا هغه دلیل لوړه چې په طلاق یا په عتاق کې صرف اشاره او طلاق په واقع شي یو ما تاسو پوهیږئ په خبره یو نشته لکه دا خو ته هغه اشاره لوړي چې هغه سره تلفظات په دیاناتو کې په عباداتو کې په معاملاتو کې پای کې الزام په چا خو نه راځي ورپسې اشاره ومن قال عن علي بن عبد الله تعالى عنه قال العالم يقول مثال تعبير رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أصاب تعالي من هذه وقعالي وقناوي السواك والوسطى ومن قال عن عالم قال عن شغل قال عن شغل من سنين قال سنين من عمر رضي الله عنه وعنه وعشت أنا وهذا ساعتين ندي تلفظي وكو إشارة وكو تم وهم چې تعلیقونه اشاره کوم دغه څه خبره ده په ما رقم نه حجت چې دخله بندا ورپسې اشاره الله ولي مخکره دا په بیان د عدد څه هكذا الشهر 29 الفاظ وسره او ګندني ما شهر هكذا لفظ الشهر وسره نه وهكذا وهذا هم من یو خدای ته وایي الطلاق هذا الطلاق هذا بچنه الطلاق انت طالق هكذا دې امر درمنو هغه شی راوړل چې کوم زما زخه ما خبر پس کېده صرف اشاره به د ذکر د طلاق اته راوړل اور بس اشاره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حوالي الامام محمد ورجل على وان قتل وجل الرسول في المتابعين عن جهه مقام الشيطان الى الايمان وها ایمان لپاره یو سره نو څه کې تلفظ وشوي دی سره امر نظرات تعالی عبد العزيز بن ابي حاتم على ان كان رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي من ذات هذا هكذا نشوف انا وقعت هكذا هذا مجال چې لکه تعلقون هذا دغه منو صرف اشاره راوړه اور پسې اشاره ليه سره او ليه حافظ الحديث استدلال کمزور دي دلائل کې بیا دغه د صوت ویل کې کار نشته نه راځي وقال عن يحيى وقال عن مالك بن هشام عن سعيد بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا لي غلام رجل فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما قرانا؟ قال حر. قال عن بيدها من اول هلها من اول؟ فقال نعم. قال فعلنا ذلك وقال عمر الله عليكم. قال تعالى انك هذا الامر. قال احلام الملاعني وبه قال هذا رمز اسماعيل قال هذا مسؤول تعالى تشبيه ها او دان لعان دي احلاف تملاعن اے مولانا سے ماذا في نقطه ویلو کستا سویل نه ده کې و تفصیل لاشي دا لعان زمون بنت شهادت مؤکد بالایمان دی یا در میں بخاری کی بات شهادت مؤکد بالایمان او د ائمه ثلاثه پلیز باندې ایمان مؤکد بالشهادت نه په شیخ خبر زمون پلیز دی شهادت مؤکد بالایمان اصل شهادت یمین تابع اصل شهادت یمین تابع او داغي پر څه شی دی ایمان مؤکد بالشهادت اصل یمین دی شهادت تابع او قران نص لمونگا دلیل دی
فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. قرآن حکیم کې دی الله تعالی تعبیر په یمین کوي چې په شهادت یې کوي. شهادت یمین تعبیر زمانہ د خلاف کوم دی راوړي دې کې راوړي. زمون په دې کې کوم انسان اهل د شهادت دی دا غلی عام څه کېږي چې اهل د شهادت نه اسلام نه کېږي. لکه زمون په دې یو سړی مسلمان دی خو د کتابیه دې په منځ کې لعام نشته. ولی ځکه اهل کتاب اهل د شهادت نه په حق د مسلمان کې. مسلمان خو شهادت کولی شي پر خپل خاون خدا باندې او ادیس اهل د شهادت په کافر خدای دی چې کتابیه ده او کتابیه اهل د شهادت نه ده. شهادت د کافر په حق د مسلمان کې نه قبول. نو دا مسلمان او د کتابی په منځ کې کدی و چې د ما د خزه زانیه د ما په زنا لعاب نه کوي حد قذف فور. او دا غرانګي نکاح بین الحر والامه یو حر په سړي په دغه کې نکاح ده د امه په نکاح غشته نه یا یو عبد په نکاح کې حر ده زمون په دې کې لعاب نه کوي. ولی یو طرف حر دی بل خوا سړی حر دی خزه عمله هغه اهل د شهادت سره د طلاق یا سړی عبد دی خزه حر ده د اهل د شهادت سره. زمون پرې د مسلمان او د کتابي په منځ کې لعان نه کېږي. او دا رنګ چې خاون او خزه کې یو کس عبد یا وینځه ده نو لعان نه کېږي چې حد قذف متعین دی. وایي او دا غي پنځ په دې ټولو کې لعان کېږي. ولی کتابیه اهل د یمین ده او حرم اهل د یمین دی او عبدم اهل د یمین. اوس خو په پیښه کړه ورپسې شه. عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن رجل من الانصار قال قال الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينهما دورا دې کې بل مسله من ویلې وا چې لعان نفس لعان تفریق نه لري کې بیا یې مسله یو قاضي امام صاحب فرمایي. ولې ځکه احتمال لري چې د خپل قول نه رجوع کی یا خذ رجوع کی یا سړی کې کسړي رجوع په حد قذف باور کې او کسړي رجوع رجم باور کې او د صاحب دا او قاضي په تفریق کوي او یا بل سلام ورته او د هغه په نسبت باندې لعان نفس لعان تفریق امام بخاری اعلان په دې مسله کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مستحق کړي. ها ثم فرق على زمون دلیل. ها حدثنا ابن ابي علي عن هشام بن عفان قال حدثنا يحتمل عن يغاد رضي الله عنه وعن هلال بن عبيد قال نبي صلى الله عليه وسلم ورفع الشهيده قرآن حکیم کې چې څومره په احادیثو کې تعبیرات راځي په چا باندې راځي په شاهده. قرآن هم شهادت سره تعبیر کړی. ها شهیدا وګوره. ها من طلق ورده امام بخاری اعلان مسلک احناف تمالومیږي چې نفس لعان تفریق نه لګون یکذب ورپسې ځان سريعان من ذلك السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عن الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءت من ذلك تجاوز فقد عاد وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاد صلى الله عليه وسلم وقال أقول والله لعمري هذا أسأل عنها فقال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجل وسلم عليك في رجل لا يكتم وتأكلون وكيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فيك وفي ذلك قال حاسبها قال صار سلاما ونام عن الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلام علينا قال علينا كتبت عليه يا رسول الله ان تذكر فلما ثلاثا قال ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة سبب. او ثلاثا لنو قبل مسألة کی دلیل. ها او چې بیا به طلاق ورکړي شابه دې جمعه کې لعان حد نشي قائم ولې جمعه کې نه کړی لعان په كل شيء. ها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك رجل يقتل او كيف يقال وانزل الله في شان ما ذكر القران من عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم قال الله فيك وفي ذلك قال فلما مناسبة سبب شو. فلما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك الذي هو يقول العين قال يقول قال مشهد وذاك التفريط وكذا ثلاثه
تفريق بنفس لحان راتنا ذاك كيف إشارة بهذا الثلاثة تكيها وكان حامل وكان النبي عليه قال ما جاء ميراث او دا خپل امور به میراث ولې دا ماشوم د مور نه ولې چې پلا ما به اجنبي شو ما الله تعالی دا په دې ځای نه پیدا دی کنه او څو لاندې لکه وحره تاسو ته چې مخکې پشان کربوړي پشان نو ګوانو په دې څه الا مگر صدقه رشتہ او خاون په درو وکړي له خاون صفت ته وینجات بي اسود التور قاعده غټ سترګو والا ذا الیدن کناټور فلا اوراه الا قد صدق كذا دا غزاني شکلو وجات بي المكروه من ذلك او کته چې دا خو دلیل نه دی دا مشابهت نو موږ ویلو چې رسول الله مبارک وحي سره معلوم شو یا کشف سره او یادا چې دلیل خو نه دی او ظاهر کې د انسان غلط مطمئن کیږي ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير بينة وبه قال هذا سائل وغير قال هذا سائل عن من سائل عبد الرحمن بن قاسم بن قاسم بن محمد بن عاصم رضي الله عنه انه ذكر كلام عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في حديث ذلك قول سوء یا رقم ما سره دا مسله په خوش په تیرو به وامه ها او امر ها وكان ذلك رجل مصبر قريبا من سبت الشهر وكان يجد عليه ان وجدوه عند اهله يوم كتبه چې دا مسله خو عاصم ته نه او په چا ته پیښه ده هو نه الګ پیږي مسله هو نه ته عاصم ته نه راځي او دا خبره خو عاصم چې مقتولي ته به هذا دا امر صدر عاصم لور دا امر صدر چالو دا عاصم لور غریب غرق شو کنه د لور د پاور امر واده دا خو په پیښه کنه ورپسې شاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فجاء شيخ رجل من قال له وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوسلم بدايه قضى عليه السلام فرمایي چې لو رجبت احدا بغیر بيت رجبت هذه لنا وغير ذي فحق نوې اغبل خذوا تظهر في الاسلام السوء خلق في الزنا الزام لګاو په ګوان کې تظهر کارکو به په اسلام کې زنا ثم خلق الى زانيه دا ګواهان په نو مکمل قال وكان عبد الله بن مسعود قال پنداور ها بارك الله في دين الله او چې کوم هرې دی هغه ورته الا مولانا سے لکه شان علي وان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا بدلا يا قاضي تفريقا ما مثل شو مها دغه صادق او دا خبر ځانیه دا دخول دکړې مال دغه په وسیله او کته قاضي به په هو طلب د مال ډیر بعد چې د درو الزام له کوم تمام کوله ها باندې باندې تعالی نه هغه مقام باندې باندې او تعالی وته امام کوی دا آداب دی چا قاضي دی أحدكم أصابع لا نبي لك عليه قال ما قال له لك إن كنت تفرط عليه وهو بما تعمل وقد پیدا نشته هذا چې بدنامه کوم دي مار غواړي وقال لي سيوم سيد الجمال والدور أول ما أنا وقال بإسماعيل وأنا أستطيع إسماعيل الصلاة إذا تجي بدلا شو دي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا أمنع وقال محمد وقال السلام وقال السلام حديث عن وأيوب وقال خبر كذا قد نوريدين ها وإذا حدث إبراهيم وقال هذا من عيال عبد الله هذا عن وقال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإن قال حدثنا عن مسعود قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا رجل عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصلاة بينهما فإنه هو الذي جابها هذه بين الترتيب ميراث يوم المولى حدثنا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال وجه الله ويوم الله فقال ما يعلم بين الذين هذا خبر واضح درو جنة فأتاه رجل من قومه وذكر أنه وجد مع امرأة ذاك رجل ذنب
وقال الذي وجدنا ذلك على خير النبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيئا قال شيئا انا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نعوذ من مده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت احد بكذا كان الرسول الاسلام ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ألا تعلم المعلمات يلا توفى متخير وعافية الاستقامة إلى العالمين سر تعطل الأسباب المقصد سر نور الدنيا والآخرة من طعم عمل بأحاديث النسل كل بماران بشفاء ولا هذا يوم القريب يقول كي بماري الله ولا شفاء ولا أيوم مولانا سيروا بلو دمون دعا كري ولا مبارک شامل سے دیر نیکسٹ سره د پټه او پات شوی دی عالم الله دې مغفرت نصیب کړي دې صبر او رحمتک یا ارحم کله باندې بل سره ویني سبا کوي بس سبا کوي گزاره دې کوي دا چاوي دې خبره مقصود مطالب د هدايه ولا مطلق خبره کړي نه مطلق نه راځه ما دا خبره کارم ورپس خاوند سره نکو کی کولی شي خاوند بزور نشي کوم سره دی او په پټو اشاره کې بل د تاسو کې چې طلاق مراته وي او طلاق مراته دي چې الملي سبا نه فهمي ولا سبق پاتې كده احمد بن عمرو رحمه الله ده انا دي زاري شاب بنت لك ده غدا اني تفضل مشوره لا انا ولا كده تغيرتها مشوره دي كفاره لكن كده فيلم لسه كم سنه دي هيك بوليس الاجتماع ده عايز مشاهدات كده المدني صاحب البوليس دي اجتماع ده عايز مشاهدات كده او شاي صاحب من ده سماشتا حاجه ده تك ديو ترى ده انا مش توغنا مش هذا سدايس جنب ده لكن جنب ده نفس الشيء هذا أنا كنت هذا مال الملبس الحمد لله هذا ما عبد الحق ابن عمرو أي الحمد لله